یو عمل کې استفیضون فیه افاظه چاته ویل کې ورننه وتلو ته ویل کې چې کله تاسو ورننه وځئ ور داخليږئ فيه په یو عمل کې الله فرمایي چې مونږ اینو مونږ در باندې گواهان یو تاسو یو عمل زمانه پټ نه دی وما يعزب عن ربك من مثقال ذره في الارض ولا في السماء او نه غایب کیږي د رب ستانه پاغه طول د یو ذره باندې پاغه وزن د یو ذره باندې په برابر د یو ذره باندې فل ارض پزمکه کې ولا فی السماء او نه په اسمان کې ولا اصغر من ذلك او نه وړو کې د دین ولا اکبر او نه لوی الا فی کتاب مبین مگر دی په هغه سشي کې په هغه کتاب کې مبین چې هغه واضح دی مبین بین چې هغه بالکل واضح کتاب دی ها او هغه کتاب څه شی دی هغه لوح محفوظ دی دا تاسو هر څه کړه وړه دا زمون سره چې کم دینو ګویا کې دا لیک دی الا خبردار ان اولیاء الله بشک اولیاء د الله رب العالمین لا خوف علیهم ولا هم يحزنون نشته له هسیره په دی باندې ولا هم يحزنون او نه بدی غمجن کیدون کی وی نو دی با په خپل تیرو اعمال باندې یا پر روانو حالات باندې په دې باندې بدوی چې کم دینو ګویا کې بالکل هیڅ قسم فکر مندي دا بن لري تاسو پوښلې په خبره باندې نو اوس د دوی دا غم نه لرل یا د دوی دا خوف چې په دې باندې به بالکل هیڅ قسم یره نه وي نو قران کریم کې خو الله رب العالمین فرمایي چې انما يخشى الله من عباده العلماء خشیت خوشته په عالمانو باندې یره خوشته د الله په بندگانو کې د الله نډیر یریدون کې د خو عالمان دي والذین هم من عذاب ربهم مشفقون او د اهل جنت خو الله نه خدا خودلې دا چې دی به د الله نسکیږي دی به یریږي ان عذاب ربهم غیر مأمون نو فرمایي ما تو ګورئ وې دا د دې د دنیا کیفیت او حالت ته چې انما يخشى الله من عباده العلماء يا والذين هم من عذاب ربهم مشفقون او دا الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون دا د دې چې کم دینو ګویا کې د اخرت حالت الله ذکر کوي چې په اخرت کې به په دې باندې چې کم دینو ګویا کې در روانو حالات یا رب پینوي ولا هم يحزنون على ما مضى او دوی چې تیر سکړي دي نو دی په هغه باندې فکرمند او غمجن به نوي نو دوړو تعارض دفع شو انما يخشى الله من عباده العلماء يا والذين هم من عذاب ربهم مشفقون دا الله رب العالمين دا اهل جنت د دنیا کیفیت بیانوي اولا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون دا الله رب العالمین دا اخرت کیفیت بیانوي یو تطبیق دا او دویم تطبیق دا الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون دی باندې به هیڅ یره نبی د غیر الله د غیر الله یا رب پی نبی دا الله یا رب پی انما يخشى الله من عباده العلماء والذين هم من عذاب ربهم مشفقون تاسو پوښلې په خبره باندې او ولا هم يحزنون د دنیا په سلب کېدل باندې بدري خفقيږي نه دنیا تر نواخستلې شي اس ټینشن ور سره نیوي اس فکر مندي ور سره نیوي تاسو پوښلې په خبره باندې او د الله رب العالمین په دین باندې به فکر مند وي تاسو پوښلې په خبره باندې نو د دې دواړو آیاتونو ترمنځ تطبیق چې کم دینو ګویا کې دا او شو ولی چاته ویل کېږي ولی لغوي معنا د اولی کوي خان ولی په معنا د دوست سره راځي ولی په معنا د محافظ سره هم راځي ولی په معنا د نگهبان سره هم راځي ولی په معنا د قریب رشتہ دار سره هم راځي حدیث مبارک کې راځي کله کله په طاعات باندې یو انسان د الله دومره لوی ولی جوړ شي چې د الله رب العالمین لاس جوړ شي د الله سترګې جوړ شي د الله غوږونه جوړ شي د الله ژبه جوړ شي معنا دا چې د ټول اندامونه د الله رب العالمین د اتباع او د الله د حکم مطابق جوړ شي دا قربت دومره ورته ملاو شي ولی د ولایت د پاره علماء لیکلي دي چې یو د اهل الله او صحبت به اختیار کړی وي صحبت صالح ترا صالح کند
د اهل الله او صحبت بکی. او نمبر 2 په تنهایی کې به د الله ذکر کوي، هر حال کې به الله رب العالمین دا به ورته یاد وي، په اس حال کې به تر الله رب العالمین ير دا به تر نه وي. حضرت عمر رضی الله عنه امیر المؤمنین دی ښا، او یو ورځ د ماخستن په خپل رعایاو باندې چکر لګی، شپه تیره شوله، سحر ته نږدې وخت د یو کور په طرف تیریږي، د یوې زنانه او د لور یې په خپل منځ کې مکالمه ده. نو د دیوال په شا ورته حضرت عمر رضی الله عنه ودرېږي او داسې لږ غوږ غوندې ورته ږدي ښه چې دې څه وایي. نو دا مور یې دې لور ته وایي چې یا بنیتي ای زما لورې استیقظي پاسه، او دا چې کم دی نه ګویا کې وحلبي الناقته، او دا اوښه در سره الوشه، او کو دا لوښی ترېنه ډک شو نو ښه ده، او کو لوښی ترېنه ډک نه شو نو اوبه پکې ور واچوه، دا لوښی د سره ډک کا. دا لورې ورته وایي مورې اوبه خو پکې نه ور اچوم، ملاوټ دی. حضرت عمر به رانه خبر شي، او حضرت عمر کو خبر شو نو بیا به ډېر سخت غصه شي، خفه به شي. نو دا مورې ورته وایي این انت و این عمر، ته کوم ځای کې عمر چرته دی؟ حضرت عمر رضی الله عنه بار ولاړ دی، حیران شو، زما نوم یې پکې واخیستلو. نو دا ورته وایي دا لور یې مورې کو عمر نه نو د عمر الله خو شته دی که نه، هغه خو مونږ اینی که نه، نو زه دا ملاوټ نشم کولی په پیو کې. حضرت عمر رضی الله عنه دروازه وډبوله، ابی راغله چې وایي کتل او دا حضرت عمر دی. حضرت عمر رضی الله عنه ورته وایي ابی نور درته څه نه وایم، خو د دې ماشومې لور چې دی په الله کوم یقین جوړ شوی دی او ایمان جوړ شوی دی، بس تم دقه شانتي ایمان جوړ که بس تک جنتی. ځکه دا لور دا چې کم دی نو ګویا کې غیبانه د الله نه یریږي، نو تم دقه شانتي ایمان جوړ که. حضرت عمر رضی الله عنه د دروازې نه واپس شو، لاړ کور ته. سهار مانځه نه وروسته خپلو بچو ته وي بچو په تاسو کې څوک واده نه کوئ؟ نو حضرت عاصم د حضرت عمر زوی دی، هغه ورته وایي دا جي ولې نه، زه یې کوم که نه. نو حضرت عمر رضی الله عنه ورته وایي تا دپاره ما د یو رشتې انتخاب کړی دی. حضرت عمر رضی الله عنه په هغې بادیه او په هغې صحرا کې پاتې کېدونکې دغه غریبه کورنۍ د هغې دغه یو مؤمنه او صالحه جینۍ دا د خپل زوی دپاره د رشتې دپاره چې کوم دی نو غوره کوي. نو ځي د هغې نه رشته غواړي، خوشحالي کې امیر المؤمنین رشته راولېږله، اوهو دا خو خوشحالي او خوشحالي ده. حضرت عمر رضی الله عنه د خپل زوی رشته عاصم ابن عمر رشته په هغې صحرا کې پاتې کېدونکي خانه بدوش کورنۍ، دا کوچیان ورته مونږ او تاسو نه وایو، دا خانه بدوش چې وي که نه، کله یو ځای کې کله بل ځای کې خانه بدوش، یعنې د دې دا کور د دې په اوږو باندې پروت خو بس ټینټ نو دې ځای نه واخلي نو هلته یې ولګوي، نو د هغه ځای نه واخلي نو په بله صحرا کې ولګوي، نو دې ته خانه بدوش ویلي کېږي. کور یې په اوږه باندې پروت وي. تاسو پوه شولې دوش په فارسي کې چاته وایي؟ دا اوږې ته ویلي کېږي، سبکدوش فلان کې چې کم دی نو اوږې یې سپکې شولې د خدای نه معزوله شو. حضرت عمر رضی الله عنه خپل زوی له هغه رشته وغوښتله. الله رب العالمین د هغې پاکې او مؤمن صالح جینۍ د بطن نه یو لور پیدا کړله. د حضرت عاصم ابن عمر د هغه چې کم دی نو ګویا کې لور، او د هغې لور نه الله رب العالمین یو زوی ورله ورکو، یعنی عاصم ابن عمر له الله نوسی ورکو د لور د طرف نه، او حضرت عمر له الله کړوسی ورکو، او د هغه نوم شو په تاریخ اسلام کې عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله تعالی، کوم چې خلیفه راشد دی. په بنو امیه کې چې بنو امیه په خپل 100 کاله حکومت کې څومره ظلمونه کړي دي، نو علماء لیکلي دي چې کېدای شي د عمر ابن عبدالعزیز د عدل د برکته الله د هغې غټول ظلمونه سکی دا معاف کړي. د دې وجې نه دلته خلیفه راشد خامس ویل کېږي. خلفای راشدین 4
او پنځم نمبر خلیفہ څوک حسابیږي؟ عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله تعالی. دا ولې دا د یو پاک او صالح نیان وسیو. نو د پلار طرف نه هم چې کم دی نو پاکوالی ډیر زیات دی، ځکه عاصم ابن عمر دی د حضرت عمر اولاد دی. او مور طرف نه هم چې کم دی نو یو خانه بدوش یو بدوی زنانه ده، خو انتهایی صالحه زنانه ده. نو الله رب العالمین د پاکو خلقو نه پاک اولاد بیا پیدا کوي. ښه تاسو پوه شولې که نه؟ په بنو امیه کې دا واحد یو عادل حکمران دی. بنو امیه پیژنئ؟ طالبانو نن سبا خو طالبانو کې مصیبت دا دی که نه؟ خلفای راشدینو نه وروستو د 47 هجرۍ نه په اخوا باندې د حضرت معاویه رضی الله عنه د دور نه په اخوا باندې د دوی چې کم دی نو ګویا کې دور اقتدار شروع شو. تقریبا 90 سال خواوشه 132 هجرۍ پورې 750 عیسوی پورې دا د بنو امیه دور و. د هغې نه وروستو بیا عباسي خلفا شروع شو. ابو العباس الصفاح د هغه نه بیا چې کم دی نو ګویا کې د دوی دور خلافت شروع شو. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ نو عباسي دور کې نن سبا چې دا 40 اسلامي ملکونه دي، نو په عباسي دور کې چې کم دی نو اسلامي حکومت او اسلامي خلافت الله رب العالمین دومره څه کړو؟ دا دومره وسیع کړو. ښه نو د 750 د عیسوی نه راواخله تر 1258 عیسوی پورې بیا عباسي خلافتو. 1258 عیسوی کې هلاکو خان راولګېدلو د منګولو د طرف نه، او چې دا ټول ملکونه چې کم دی نو تخت و تاراج کړل، نو بغداد په کې چې کم دی نو تخت و تاراج کو، نو سقوط بغداد سره خلافت عباسي ختم شو. تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ نو د دینه 50 کاله بعد بیا الله رب العالمین خلافت عثماني شروع کو د 1300 عیسوی نه، او د 100 عیسوی پورې، د 1920 عیسوی پورې، د 1300 عیسوی نه د 1920 عیسوی پورې بیا شو خلافت عثماني. و عثمان اول د دې چې کم دی نو ګویا کې وړاندې بادشاه د ارطغرل چې خلک ورته دا چې ګوري که نه ارطغرل، پوه شولې په خبره باندې که نه؟ عثمان بادشاه چې پکې خلک ګوري دا خلافت عثمانیه د ترکو هغه وخت نه دا بیا شروع شو. نو په کمال اتاتورک باندې اختتام ته ورسېدلو. اوس تاسو به وایئ چې دا کمال اتاتورک څه شی و؟ نو دا 3 خلافتونه نه دي، دا په اسلامي تاریخ کې د ټولو نه لوی عظیم چې کم دی نو خلافتونه تیر شوي دي. ښه پوه شولې په خبره باندې؟ د خلافت راشده نه وروستو اموي خلافت، عباسي خلافت او عثماني خلافت. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه؟ او زمونږ استاسو په هندوستان باندې چې کم دی نو د مغل حکمرانی دا په دې باندې تیره شوې. نو بهرحال نو الا ان اولیاء الله، بشک اولیاء د الله رب العالمین لا خوف علیهم الا خبردار، ان اولیاء الله بشک اولیاء د الله رب العالمین لا خوف علیهم نبوی حسیار په دوی باندې. نن سبا خلق د ولایت یو عجیب غوندې چې کم دی نو په ذهن کې نقشه لري. ولی الله نن سبا خلق چاته وایي چې بس دې چرته چې کم دی نو په هوا کې الوزي، او دې چرته په ټلیفون باندې چاته چوف کوي او الته بیا څه کېږي؟ هغه په بیا ښه کېږي، یا په لوډ سپیکر کې چاته چوف کوي او الته بیا هغه سړی ښه کېږي. دې ته ولی الله نه ویل کېږي. ښه ضروري دا نه ده چې د ولی کرامت د ښکاره شي، دا ضروري نه ده. ښه ولی د پاره صاحب کشف و کرامت کېدل دا ضروري. حضرت جنید بغدادي رحمه الله تعالی آیت من آیات الله، ډېر لوی بزرګ دی د عراق. یو ورځ ورته خپلو مریدانو کې یو کس وی پیر صاحب زمونږ د خلق مونږ ته وایي چې ته ډېر لوی کامل ولی یې. دی ورته وایي زه خو خبر نه یم، الله دې کي داسې نو. خو یاره وی دا خلق وایي چې د ده په لاس باندې چېرته تر اوسه پورې څوک په هوا کې وانه لوتل، او نه د ده دا مسله چېرته په هوا شوله. داسې کرامت چې کم دی نو دا یې ظاهر نه شو، ښکاره نه شو. نو جنید بغدادي رحمت الله علیه ورته وایي چې الاستقامت فوق الکرامت. دا ولیکئ د ځان سره، الاستقامت فوق الکرامت، استقامت علی الدین اختیارول دا د کرامت نه لوړه مرتبه ده. دا کرامت چې کم دی نو ګویا کې ضروري دا نه دی چې خارق العادت امر دی چې کم دی نو د چا نه صادر شي. دا ضروري نه دی د ولایت دپاره. ولایت دپاره د یو سړي صاحب شریعت کېدل دا کافي او شافي دي. چې یو سړی سوي دا صاحب شریعت وي. او ما ته وګورئ، صاحب شریعت وي
د اسلام په دغه شپږو واړه شعبو کې تاسو اوس وی د حضرت الامام شاه ولی الله دا قول کنه یعنی عقیده درست وي نمبر 1 عبادات د شرع برابر وي زندگی په سنتو برابر وي نمبر 3 اخلاق حسن وي نمبر 4 د کور ژوند د شریعت مطابق وي نمبر 5 آمدنی حلال وي دا نه چې حرام متناسوي تاسو پوه شئ په خبره باندې کنه او نمبر 6 د باطل نظامونو په ځای باندې د الله د نظام چې کم دینو داغه مجاهد وي او د هغه داعی او مدعی وي تاسو پوه شئ په خبره باندې نو چې د اسلام په د شپږو واړو شعبو کې د الله د دین چې کم دینو ګوي کې پابند وي نو دا سړی څه دی دا ولی دی تاسو پوه شئ په خبره باندې کنه نن سبا خو ماشاءالله عقیده به هم ټیک وي گزاره به کوي عبادت به هم سټک پک برابر وي خو چې وروسته پسې اخلاقیات او معاشرت تراشي نو د حلال او د حرام تمیز به نه وي په کور کې به چې کم دی نو ګویا کې حقوق العباد به دنیا په اوږو باندې په غاړو باندې پراته وي د دنیا او خلقو قرضې به پې پورې وي د هغې قرضې به نه ادا کوي معاملات به د خلقو سره ټول بګړه وي او خراب به وي تاسو پوه شئ په خبره باندې که نه نن سبا په معاملاتو کې چې کم دی نو ګویا کې ولی پیدا کول دا بالکل ناپید شوي دي ښه الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته په دې ټولو شعبو د دین کې مرتبه د ولایت را نصیب کړي نو الاستقامت فوق الکرامت نو حضرت جنید بغدادي فرمایل چې ما برای استقامت آمدم زه د پاره د استقامت الله رب العالمین چې کم دینو را لېږلی نه پای کشف و کرامت آمدم زه خو د ظهور د کشف و کرامت لپاره الله نه یم را لېږلی ما ته خو الله رب العالمین دا ویلی دي چې قل آمنت بالله ثم استقم علی بس استقامت اختیار کستا د پاره استقامت دا لویه خبره ده کرامت دا من جانب الله دی الله وغواړي نو ستا په لاس به ظاهر کړي ځکه دا کرامت اختیاري څیز نه دی ښه او که الله ونه غواړي نو ستا په لاس به ظاهر نه کړي دا څه ضروري خبره نه ده ښه تاسو پوه شولئ په خبره باندې که نه نو د دې وجې نه اولیاء الله هغه چاته ویل کېږي اولیاء الله دې ته ویل کېږي چې هغه د ژوند په هره لمحه کې د الله د دین تابع وي تاسو پوه شولئ په خبره باندې که نه او ولی الله هغه دی چې هغه ته کتلو سره تا ته څوک رایاد شي الله رایاد شي اذا رؤوا ذکر الله اولیاء الله څوک دي چې کله دی ولیدلی شي نو تا ته به څوک رایاد شي تا ته به الله رایاد شي تاسو پوه شئ په خبره باندې خدا یاد آئے جن کو دیکھ کر وہ نور کے پتلے نبوت کے یہ وارث ہے یہی ہے ذل رحمانی یہی ہے جن کے سونے کو فضیلت ہے عبادت پر انہی کے اتقاء پہ ناز کرتی ہے مسلمانی انہی کی شان سے زیبا نبوت کی وراثت ہے انہی کے کام ہے دینی مراسم کی نگہبانی نو چې ته اینې چې د دینی مراسم په نگهبانۍ باندې ولاړ دی او د ژوند په هره لمحه او شعبه کې د الله د دین پهردار دی بس دا د الله ولی دی تاسو پوه شولئ په خبره باندې دا د دې زمانې د طلبا د علما کوم چې د اهل حق سره په هر میدان کې ولاړ دي دا د دې دور اولیاء دي تاسو پوه شئ په خبره باندې کنه دا د دې دور اولیاء دي بس دی د غیر الله نه تمقتی کړي دا الله غیږ ته ځان ورچولې دی بس الله رب العالمین به زمونږ د پاره کافی او شافی وي تاسو پوه شئ په خبره باندې اوس ګوره چې یو طرف ته پلاسو کې تسبیح وي ټک ټکی چې کم دی نو ګویا کې ترنه جوړ کړي وي سبح بر کف توبه بر لب دل پر از ذوق گناه معصیت را خنده می آید ز استغفار ما نو چې کله د ژبې او د زړه کنیکشن برابر نه وي ژبه یو څه وي زړه کې بل څه پراته دي لاس په بل څه خوځېږي زړه کې دننه بل څه پراته دي نو دا خو چې کم دی نو گویا کې کار شیطان می کند نامشولی او ولی اگر این است لعنت بر ولی نو دا خو بیا چې کم دی نو گویا کې قبا پوشی کے پردے میں جو عیاشی کے پردے میں ایسو کو شیوخ و صوفیا کہدو یہ مشکل ہے خلق بھی د علماء او د اولیاء په جامو کې بډیر شي ګرځي دې ته ولایت نه ویل کېږي ها چې لوی لوی سړی پرېږده وه
او لوی لوی یو 2-3 زره تسبیح د ځان سره راواخله او استاد لنګر چلیږي د حلال او د حرام د نه اتباع سنت دی نه وي او د دین چې کم دینو په شعبو کې داغي اهل الله او د اهل حق ملګرتیا نه کې د غیر اعلی کار جوړيږي ستا سجاده نشین او ستا گدی نشین دا د وخت د طاغوت د ټولو نه لوی علم بردار وي چې کومه فتنه راځي ته ورته سپورټ او سہولت ورکې نو ستا په لنګرخانه چلیدلو باندې ته ولی نه جوړيږي. تاسو پوه شئ په خبره باندې رب اشعث مغبر اذا احلف بالله فابر ډیر کرته به یو داسې سړی به برسړی وي دوړي به په د پاسه پرتی وي خو د دواړو جهانو سردار مبارک فرمای الله سره به دومره لوړ مقامي په ظاهر به دا ولی نه ښکاریږي نه به سجاده نشید وي نه به پیرخانه وي او نه به چې کم دینو ګویا کې د تسوی لیکيږي دا پیران صاحبان چې پکې پاتې کیږي خانقاه نه به خانقاه وي اس بهم نوي زمیدار سره وي الله سره به دومره مضبوط تعلق وي لو احلف بالله فابر کو چرته قسم په الله باندې او خړنو الله به په خپل قسم کې نه حانس کوي او کوی ویل زما د قسم نن ما خام به باران کی الله به پاک ما خام ور یزرا ولیو باران به الله وری فرمایي ښا الا ان اولیاء الله بشک اولیاء د الله رب العالمین لا خوف علیهم نبوی هیڅ خوف په دی باندې ولا هم يحزنون او نبدوی غمجن کیدون کی وی الذين امنوا وکانو یتقون دا هغه خلق دی چې ایمان راوړی دی وکانو یتقون او دی چې دی تقوا کوله دایمي او ابدي کانه چې په مضارع داخل شي په معنا د ماضی استمراري دا ورکی خان نو دی به همیشه د پاره چې کم دینو ګوای کې د تقوا زندگی تیروله نو بس دا د اولیاء الله چې کم دینو ګوای کې دا غي نخه اغم دقه یتقون من الوقايه وقایقی وقایتن د کتاب نه چې غیر چا پیره دا کوم سیز د حفاظت لپاره مونږ لګولې دي تسوی لیکيږي دته وقایه وی لیکيږي خانو کانو یتقون یو تقیون تاسو پوښلې په خبره باندې کنه دا د باب افتعال نه دی او تقایا نو تاسو به بیا نور په صرفو کې چې کم دینو دغه مو ویلې دي قوانین مو ویلې دي نو کانو یتقون تر نه جوړ شو خان او دا ځان بچ کی د محارمونو او د معاصیونو شاباس نو فرمایي لهم البشرا فی الحیات الدنیا دوی د پاره زیره دی په ژوند د دنیا کې بشرا نه مراد خوشحالی ده لنحيينه حیاتا طیبه بس الله فرمایي چې بس اوس بیا ورته مونږ چې کم دینو ګوای کې د خوشحالي ژوندۍ ورته نصیب کو ما ته وګورئ الا بذکر الله تطمئن القلوب دا د علماء د ژوند زکه خوشاله وي مونږ په 15000 تنخواه کې خوشاله یو او دا خلق چې کم دینو ګوای کې په 15000 تنخواه کې په خېټو پورې کانی تړي او په لاسو پورې تورې پټي تړي او د اسمبلو مخه ته ولاړ احتجاجونه کوي نو لهم البشرا فی الحیات الدنیا دقه ده کنه دا خدای په ډوډۍ پسې وږي تګي پیدا کړی دي ټول عمر په احتجاجونو کې تیر شو زموږ تنخواګانې سیوا کوي زموږ الاونسونه سیوا کوي زموږ اپګریډیشن وکي او موږ له چې کم دینو دا وکي موږ له هغه وکي تاسو چرته د امامانو احتجاج لیدلې د اسمبلی مخه ته چې تورې پټي ورچولې دي لیدلې هم د چرته د علماو هم لیدلې دي لکه نم دی لیدلې ښه لهم البشرا فی الحیات الدنیا ټول وای الحمدلله موږ له الله رب العالمین داسې ښکلی ښایسته ژوند را کړی دی نو الله دا وعده کړی ده ښه لهم البشرا دوی دپاره زیری دی فی الحیات الدنیا په ژوند د دنیا کې بعضې علما فرمایي چې بشرا نه مراد رؤیای صالحه دي ځکه د مؤمن صالح دپاره چې کم دی نو رؤیای صالحه دا چې کم دی نو ګویا کې بشارات دي دا سپوشلې په خبره باندې کنه دا زیری دي دا خوش خبریانی دي نو لهم البشرا فی الحیات الدنیا د دې لپاره په ژوند د دنیا کې زیری دي او فی الاخرته او په آخرت کې هم دي لا تبدیل لکلمات الله نشته دي بدلون د الله رب العالمین د کلماتو د لپاره بس دا د الله اٹل فیصله دي ښا چې اهل الله بچ کم دینو په دنیا او په آخرت په دواړو کې سوي خوشاله بوي زړونه په دې مطمئن کوي ښا زړونه په دې خبرو باندې څه کوي په دې باندې خوشاله کوي نو فرمایي لا تبدیل لکلمات الله نشته دې بدلون د کلماتو د الله رب العالمین د پاره لا خلف لمواعیده د الله رب العالمین د وعدو د پاره خلاف ورزي نشته دی ښا ان الله لا يخلف الميعاد ولن تجد لسنة الله تبدیلا دا تأییدات دی د قرآن کریم د دې آیت ښا ذالک هو الفوز العظیم هم دغه دا مذکور چې کوم دی چې دا خوشحالي د دنیا او د آخرت ته دا لویه کامیابي ده کنه نو تاسو نور د خدای نه څه غواړئ تاسو پوه شولې په خبره باندې کنه طالبانو ملیانو اهل الله او اهل حق
تاسو د پاره په دنیا او په آخرت په دواړو کې چې کم نه خوشحالي ده بس دا تاسو د پاره کافی او شافی ده. ولا يحزنك قولهم ان العزه لله جميعا او غمجن دینه کی تعالی را حبیب وینا د دوی ان العزه لله جميعا بشک عزت د الله رب العالمین د پاره دی ټول. الله رب العالمین د هغه د پاره ټول پټوله عزت ته زما حبیبه د دې خلق په دې خبرو مخه کېږي دا تسلی د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته. او ما ته وګوره چې خپل محبوب ته الله فرمایي د دې خلق په خبرو مخه کېږي نو د نبی علیه السلام وارثان دیم د دې موجوده خلق په دې خبرو نه خفه کېږي. تاسو پوښلې په خبره باندې کنه مونږ ته خو صرف او صرف دا خلق لعن طعن را کوي تکلیفونه خو چې کم دی نه ګویا کې په انبیاء باندې تیر شوي دي چې کوم جسمانی تکلیفونه په هغې باندې تیر شوي دي مونږ ته خو صرف دی چې کم دی نه ګویا کې خبرې اترې سناوي. ولا يحزنك قولهم او غمجن دي نه کې تعالی را ای حبیبه وینا د دوی څه وینا ده تاسو به ورسره لاندې ولیکئ لست مرسله مخامخ په مخامخ نبی علیه الصلاة والسلام ته خو پیغمبر نه یې ته خو چې کم دی نو ساحر یې ته خو مجنون یې نو دا خبرې د ګوره تا خفه نه کړي. الله رب العالمین د خپل محبوب په خفګان څومره خفه کېږي وی خفه کېږه مخه. ولا يحزنك قولهم د دې په خبرو مخه خفه کېږه. ان العزة لله جميعا دې سره ستا په عزت کې کمې نه راځي عزت د الله سره دی ټول پټوله. تعز من تشاء وتذل من تشاء دا لګیا دي کو دین ورته څوک ار څومره توقانی تو کې نو د دین ور په دې رڼا کې څه کمې راځي ناراضي. نو زما محبوبه کو دي تا ته هر څومره خبرې سناو کی کنه نو ستا په عزت کې کمې ناراضي. ان العزة لله جميعا هو السميع العليم الا ان لله من في السماوات ومن في الارض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء وما يتبع الذين يدعون من دون الله او سدي هغه چې تابعداري کوي هغه کافران چې غیر بلی او غیر عبادت کوي من دون الله د الله رب العالمین علاوه شرکاء شریکان دا سدي ان دا اسم ندي دا بوتان دا سدي دا اسم ندي دا په حقیقت کې اسم ندي. ان يتبعون الا الظن دا کافران تابعداري نه کوي الا الظن مگر د ګمان دا خو توهم پرستی دا خو تخیل پرستی دا خو په وهم په ګمان پسې شاته روان دي. انهم الا يخرسون ندي دا کافران مگر اٹکل لګون کی اندازه لګون کی دا خو په اٹکل پسې روان دي. څه حقیقت چې کم دی نو ګویا کې د دې بوتانو په معبودیت کې دا نشته دی. هو الذي الله رب العالمین هغه ذات جعل لكم الليل چې ګرځولې د تاسو د پاره شپه لتسكنوا فيه د دې لپاره چې تاسو پکې آرام وکړئ. الله رب العالمین فرمایي چې شپه الله رب العالمین تاسو له آرام د پاره چې کم دی نو را لېږلې وجعل الليل سکنا جعل الليل سکنا. تاسو پوښلې په خبره باندې کنه نو الله رب العالمین فرمایي چې شپه الله د آرام د پاره را لېږلې ده دی وجنه خو الله تیار راولي چې بس ته اوس نور مې پرې باسلو معمولی غوندي زیرو بلب بدر توله ګومه د سپوږمۍ په شکل کې او نور تاسو اوس ود شي تاسو آرام وکي تاسو دا دماغ هم داسې ریفریشمنٹ غواړي کله کله چې دا موبایل هینګ شي کنه خلک ویل ک بند کې بیا یې کولاو پوه شئ په خبره باندې کنه دا لګ ریفریشمنٹ غواړي نو تاسو آرام وکي نو لتسكنوا فيه چې تاسو سکون حاصل کړئ چې کوم دینو ګوي کې پسیسز کې په دغه شپه کې او بل ځکه الله رب العالمین فرمایي چې لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. الله رب العالمین تاسو د پاره بیبیانی چې کم نه ګوي کې مقرر کړی دي لتسكنوا إليها د پاره چې تاسو د دوی د لاسه چې کم نه ګوي کې څه حاصل کړي سکون حاصل کړي. پوښلې په خبره شپې سړی راشي نو دوه اسباب د سکون دي یو شپه او دویمه بیبي چې د چا خزي وي د غي د پاره پوښلې په خبره باندې کنه اوس چې بیبي سبب د سکون وینو الو لتسكنوا الیها کې برازي اوس چې تراشه وغه در باندې راکی دي او چې تراشه وغه در ترټ سپور سپکه خبري شروع کی د دې وجه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمای بهترین او صالح بیبي زما په امت کې جنتی خزه آغا ده چې خاون کله کور تراشي او دا ورته خ आवाज وکي او داغه ستړي په دمه باندې بدل شي او دا ورته د خوشحالي خبره وکي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک فرمایي چې خیر نساء ركبن الابل بهترین زنانه آغا دي د عربو
احناه على یتیم فی صغره وارعاه على زوج فی ذات یده. یو په ماشوم باندې ډیر خیال ساتي او دویم په خاوند او دغه په مال باندې ډیر زیات خیال ساتي، فضول خرچی نه کوي. دا جنتی زنانه دي لتسكنوا الیها. او ما ته وګوره د جسم کې الله داسې یو نظام قائم کړی دی. ښه دا سترګې نه دي، دا سترګې د سترګو باندې چې د شپې دا تیاره کله راشي او دا پټي شي، نو د جدید ساينس یو ریسرچ کړی دی چې دا لیور نه دی دنه دا اینه چې کومه ده زمونږه دې کې یو فنکشن دی، یو کار دی په دې کې چې دا د دې ټول وجود دا ګنده وینه خارجي فلټریشن یې کوي او دا پاکه وینه چې کم دی نو ګویا کې دا پکې پرېږدي او دا ګنده وینه چې کم دی نو دا بهر خارجي معدې ته او بیا د هغې نه وروسته د جسم نه وباسي. دا کله کار شروع کی دا د شپې په تکه توره تیاره کې چې کله دا سترګې پټې شي، نو چې کوم سړی د شپې خوب نه کوي او دا سترګې دقه شانتې کولاوي، نو د ورځې خو هغه لیور کار کوي نه، هغه خپل فنکشن کوي نه او د شپې یې دې کار ته پرې نږدي، نو دا سړی چې کوم دی نو ګویا کې دی بیماریږي په دې سره. دې وجې نه حدیث مبارک کې راځي نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي چې تاسو د شپې د روڼولو د شپې تر ناوخته پورې د ګپو شپو د دې چې کوم دی نو دغه مه کوئ، دا عمل مه کوئ. نبی علیه الصلاة والسلام مبارک به فرمایل اللهم بارک لی فی بکور امتی، خدای زما د امت په سحرګاهونو کې الله ته ورله برکت ور واچوي، یعنی چې د شپې په وخت اوده کېږي او سحر په وخت باندې دا پاسي. نن سبا معامله الټه ده او دا اوس چې کوم دی نو ګویا کې د امریکې یو انسټیټیوټ دی هغې خپل ریسرچ کړی دی، کوم ځوانان چې د شپې ناوخته اوده کېږي او سحر په غرمه باندې بیا راپاسي، نو دا ځوانان اکثر د چړچړاهټ پن چې کم دی نو شکار وي، دا غوسه ورله ډېره ورځي او جوشیله پن په دې کې ډېر زیات وي، جذبات په دې کې ډېر زیات وي، ځکه چې کم وخت د دماغو د آرام و دی په هغه وخت کې دماغو له آرام ورنکو لتسکنو الیها. دا نظام خو الله رب العالمین په یو فطرت باندې پیدا کړی دی که نه؟ تاسو پوه شولې په خبره باندې؟ نو چې په هغه سیستم باندې چلی نو دی نارمل وي، او چې د هغه سیستم نه رات سیټ تکې نو د خلاف فطرت چلیږي، او خلاف فطرت دا گاډی چې تاسو د مین روډ نه کچې ته کوي نو بیا ګړبېږي را ګړبېږي که نه؟ نو چې خامخا اوس دا جسم تا چې کوم دی نو د خپل فطري پاټلی نه سیټ ته کو نو بیا خو به خامخا ګړبېږي ښه. نو د هغې وجې نه چې کوم دی نو ګویا کې فرمایي لتسکنو الی، بشک په دقه مذکور کې لآیات خامخا نشانی د عبرت دی لقوم داغ قوم د پاره يسمعون سماع قبول قالوا نو ویل دي کافرانو اتخذ الله ولدا نسل دی الله رب العالمین زوی، الله رب العالمین ځان له زوی نسل دی ښه. نو چا ویل دي؟ نو قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى مسیح ابن الله، او مشرکین په کې داوی چې ملائک چې کوم دی نو بنات الله دي، نو بس ځان له خپل خپل وهم او ګمان مطابق یې دغه کړي. نو الله فرمایي سبحانه، دا کلمه د تعجب ده، سبحان الله. دا عرب چې په کوم څیز باندې تعجب کوي که نه؟ سبحان الله. نو الله کلمه د تعجب کوي، یعنی ما د پاره د اولاد د نیسلو څه ضرورت دی؟ اولاد خو هغه خلق ځان د پاره غواړي څوک چې محتاج وي د بل مدد ته، چې زه به بوډا کېږم نو زوی رل پکار دی چې بیا دا قلبه چلی، دا پټۍ چې کم دی نو سنبالي، دا کارخانه چلی او ګټه وټه کوي، الله باندې بوډاپه راځي، الله باندې کمزوري راځي، الله بل چاته ضرورت راځي. نو فرمایي هو الغني، دقه الله رب العالمین غني دی، دا خو د استمداد نه غني دی، د چانه د مدد حاصلولو نه د مدد غوښتلو نه الله څه دی؟ غني دی. له ما فی السماوات و ما فی الارض، الله رب العالمین د پاره هر هغه څه چې په اسمانونو کې دی او په ځمکه کې دی. الله د دوی د دلیل ډېر په عقلي انداز کې رد کوي. خام دوی څه وایي چې الله ځان له زوی نیسلی دی، نو الله فرمایي دا خو ارس اسم زما دي، نو زوی د پکې څه ضرورت شو؟ له ما فی السماوات و ما فی الارض ان عندكم من سلطان بهذا، نشته د تاسو سره من سلطان څه دلیل بهذا په دې مذکور دعوا باندې چې اتخذ الله ولدا. هذا کې مشار الیه، دغه مقوله د قول ده چې هغه څه شی دی چې اتخذ الله، تاسو سره په دې باندې هیڅ دلیل نشته دی، مړه د ځان نه لګیایي. اتقولون علی الله ما لا تعلمون، آیا تاسو وایي په الله رب العالمین باندې هغه خبرې چې په خپله پرې نه پوهېږئ؟ قل ووایه ای حبیبه ان الذین یفترون علی الله، بېشک هغه کافران چې هغه جوړوي په الله رب العالمین باندې الکذب دروغ، بنسبت الولد الیه،
دا قید به سره تاسو ولیکئ نو د ما قبل سره به ربط هم راشي او تاسو ته به خبره لګوندې اسانه شي. څوک چې په الله باندې دروغ جوړي بنسبت الولد الیه لا یفلحون، دی به هرګز کامیاب نشي، دی به کامیابي ونه مومي. متاع فی الدنیا، او دا سامان د نفع دی فی الدنیا، په دنیا کې. نو بس دا خو سامان د نفع دی، ای هو متاع فی الدنیا. لږ ځان له پیړه کوي خیر دی یو څو ورځې ژوند دی او په دې وهم و ګمان او په دې تخیلات او افتراءات باندې تاسو تیر کوي. هو متاع فی الدنیا، بس تاسو د وقتی چې کم دی نو گویا کې تسلی او د اطمینان د پاره دا یو سامان جوړېدلی شي. خو ثم الینا مرجعهم، بیا مونږ طرف ته واپسی د دوی دا بالموت، په مرګ سره. بس مونږ ته په مرګ سره واپس کیږي کنه. نو ثم نذيقهم العذاب الشديد، نو بیا به مونږ سکو په دې باندې هغه عذاب سخت. نو په قبر کې هم او په آخرت کې هم عذاب برزخی په کوم ثابت شو او عذاب اخروی په کې هم ثابت شو. بما كانوا يكفرون، په سبب د هغه سره چې ودي کفر کوونکي مداومت علی الكفر کو. کان په مضارع داخل شوی دی د دوام کفر نه چې کم دی نو گویا کې الله رب العالمین یعنی تر اخره پوری دی په خپل کفر باندې قائم او برقرار پاتې شو. واتلو علیهم نبأ نوح، ولول په دوی باندې زما حبیبا نبأ نوح، هغه خبر د نوح علیه السلام. اوس تر دې ځای پورې دا ټول خلق چې کم دی نو گویا کې دا په یو امتو او دا ټول په ټوله مسلمانان وو. نوح علیه السلام په زمانه کې دوی باندې سو شو، دوی باندې چې کم دی نو گویا کې دقه وبا په دوی باندې رااله چې شرک پکې شروع شو، کفر پکې شروع شو. اذ قال لقومه، په هغه وخت کې چې اوویل نوح علیه السلام خپل قوم ته، یا قوم یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی وتذکیری بآیات الله، کوچرتا کبر علیکم مقامی، بوج شوی وی پتا سو باندې، درون شوی وی پتا سو باندې، مقامی هغه مرتبه زما. یاره تاسو په ما باندې تنګ کو، زما دا مرتبه د باندې بوج دکو. وتذکیری بآیات الله، او دا نصیحت زما بآیات الله، په آیاتونو د الله باندې چې تاسو ته د الله د آیاتونو د نصیحت کومه. دا کو په تاسو بوج وی نو فعل الله توکلت، نو خاص په الله رب العالمین باندې ما توکل کړی دی. کو تاسو دا وای چې دا مولا به د دې خبرو نه منکو، نو زه خو ګوره منع کېږم نه، خاص په الله باندې مې بروسه ده. فاجمعوا امرکم وشرکاءکم، پس تاسو راجمع کوئ امرکم تدبیر ستاسو، وشرکاءکم او شریکان خپل، د خپلو خدایانو ته مو وایي او تاسو هم شئ. او مونږ وایو که نه هلکه کو نه قلاریږي نو لاس دې آزاد، توره دې تیرا، داسې ورته وایو که نه. نو نوح علیه السلام هم نور ستړی کړی و بوشلې په خبره باندې کنه نه نیم سو کاله خو سلک څه شي نه دی کنه. نو په اخره کې ورته وي اجمعوا امرکم وشرکاءکم، زمړه لاس مو آزاد، توره مو تیرا، را غونډ کوي چې څومره په وس کې هغه را غونډ کوي، هغه خپل شریکان ورسره خدایان ورسره چې کم دی نو را ملګري کوي. ثم لا یکن امرکم علیکم غمة، او بیا دې نوي په تاسو باندې تدبیر ستاسو غمة پټ او خفیه. دا به بیا نه وایي ښه پر نه کهنا کې همې خبر نه ایتی، بیا به دا نه وایي ښه چې مونږ خبر نو. نو ثم اقضوا الی، او بیا وکئ هغه څه ما باندې، ثم امضوا بها. نو بس بیا چې تاسو چې کم دی نو ثم امضوا ما اردتموه، بیا چې څه مو خوښوي هغه کار چې کم دی نو هغه وکئ. ثم اقضوا الی ولا تنظروني، او ما ته مهلت مه راکوئ، په ما هم اسم لازم نشته دی چې څه کوئ هغه وکئ. فان تولیتم، کو چېرته تاسو اعراض وکړو، اوس کو فرض کا تاسو وایئ چې نه دقم نه کو، مقابله در سره نه کو، نو زه خو خپل کار جاری ساتم. کو تاسو وایئ چې زه ستاسو د کوره خورمه جو چې مال یې راکوئ جو مه یې راکوئ، اړو د سره یې مه راکوئ، زه ستاسو نه څه تنخوا خو نه غواړم. فما سألتکم من اجر، زه خو نه غواړم ستاسو نه من اجر څه اجر، ان اجري الا علی الله، نه دی اجر زما مګر په الله رب العالمین باندې. امام قرطبي رحمه الله په دې ځای کې یو ډېره عجیبه خبرې لیکلې ده چې ګوره نوح علیه السلام د الله رب العالمین په نصرت باندې ډېر زیات مطمئن و. تاسو پوه شولې په خبره باندې، او په دې باندې هم مطمئن و چې اهل باطل به یو نه یو ورځ شکست خورده کیږي. تاسو پوه شولې په خبره باندې که نه. نو امام قرطبي رحمه الله لیکي وی په دې کې د ټولو انبیاء کرامو د عزم او د همت او د استقلال چې کم دی نو اندازه لګولې کیږي، خو ورسره په دې کې د انبیاء او د وارثانو دپاره هم ډېر لوی درس پروت دی.
مولیانو صاحبانو لپاره علما کرام ولا عالمات او فاضلات لهم په دې کې یو ډېر لوی درس پروت دی چې د چا د دشمنۍ او د مخالفت د وجې نه به کم دی نو ګویا کې ته د الله د دین کار نه پرېږدي شکر وباسه چې اهل باطل ستا مقابلې ته ودرېږي دا د دې خبرې غټ دلیل دی چې ته په حق باندې یې نو فرمایي فإن تولیتم فما سألتکم من اجر ان اجري الا على الله وامرت ان اكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه دی تکذیب کو د نوح علیه السلام موږ نجات ورکو نوح علیه السلام ته ومن هغه چاته معه چې د نوح علیه السلام سره فی الفلک پاغه کشته کې وجعلناهم من وګرځو جعلناهم ای نوح ومن معه دا نوح علیه السلام او دا چې څوک د سره ملګری شو په کشته کې خلائف رستو پاتې کیدونکي دا باقی خلق مونږ ټول پټوله هلاک کړل او دوی مرستو پاتې کیدونکي باقی پاتې کړل خلائف سکان الارض دوی مو په ځمکه باندې پاتې کیدونکي دا چې کم دی نو ګویا کې وګرځول واغرقنا الذین کذبوا بآیاتنا مونږ غرق کړل هغه خلک چې تکذیب کړو په آیاتونو زمونږ باندې فانظر وګوره کیف کان عاقبة المنذرین څرنګه دی عاقبت ته هغې يرولو شو خلق ثم بعثنا من بعده رسلا الى قومهم نبیا مونږ را لېږلو من بعده رسل نوح علیه السلام نه رسلا نور ډېر انبیاء کرام لکه ابراهیم علیه السلام هود علیه السلام صالح علیه السلام الى قومهم قوم د دوی ته فجاؤهم نو پس دی راتلل کړي د خپل قومونو ته فجاؤهم چې هر کله جمع په جمع باندې داخل شي نو تقسیم د احاد په 50 سره کیږي په احاد سره کیږي معنا دا ابراهیم علیه السلام خپل قوم ته راغی او هود علیه السلام خپل قوم ته راغی صالح علیه السلام خپل قوم ته راغی نو فجاؤهم نو دا هر یو نبی راغی خپل قوم ته بالبینات په واضح معجزات سره د الله د طرفنا نو فما كانوا ليؤمنون نو دي چې دی خامخه ایمان راوړی وي بما په هغه څه باندې کذبوا چې تکذیب کړو په هغه باندې به په هغه باندې من قبل مخکې د دینه چې دوی په تکذیب کړو نو دوی خو تکذیب نه کړی دوی خو د سره ونه مخکې نو بما کذبون مراد کذبوا آباؤهم د دوی هغه پلارانو چې کم دینو ګویا کې تکذیب کړو خو هغه تکذیب داسې حسابېدو دوی ته را منتقل شو لکه چې دوی چې کم دینو ګویا کې هغه تکذیب کړی وي نو کذالک هم د قرنګ نتبع مونږه مهر لګو علی قلوب المعتدین په زړونو د هغې خلقو باندې چې هغه اعتداء کون کی وی او تجاوز کون کی وی د حد اسلامنا ثم بعثنا من بعدهم نبي مونږ را اولېګلو من بعدهم رست د دوینا موسی او هارون موسی علیه السلام هارون علیه السلام الى فرعون ته وملئه او ډلې د هغه سردارانو د هغه ته آیاتنا په واضح معجزات نه سره ولقد اتینا موسی 9 آیات بینات سو معجزه ولا ور کړی وی الله نه معجزه ور کړی وی عصا و پکې ید پکې مختلف معجزات فاستكبروا نو دي تکبر کو وکانو قوم مجرمین او دي داسې قوم چې هغه جرم کوونکي فلما جاءهم الحق پس هر کله چراغ دوی ته حق من عندنا د جانب زمونږ قالو دی اویل دی فرعونیانو ښه ان هذا بشک دی دقه دا مذکور چې کوم د موسی علیه السلام نه صادریږي لسحر مبین واضح قال اویل موسی علیه السلام اتقولون للحق لما جاءکم هر آیات سوای په بار د حق چې هر کله راغی تاسو ته سحر هذا آیات دا سحر دی تاسو حق ته سحر وای نو ولا يفلح الساحرون حال دا دی چې ساحران خو چرته کامیابی نه مومي او تاسو به اوس ووینئ چې الله به ماله کامیابی راکړي پته لګي دا چې زه جادوګر نه یم بلکې ما د الله د طرف نه معجزات راوړي دي نو قالو دوی وویل اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیه آباءنا آیا تا راتل کړي دي مونږ ته د دې دپاره لتلفتنا لتصرفنا د دې دپاره چې ته واړئ مونږ لره عما د هغې مذهبنا د هغې دین نه وجدنا علیه آباءنا چې مونږ موندلی دی په هغې دین باندې پلاران خپل وتکونه لکما او ویدی لکما ستاسو د دواړو دپاره ای موسی او هارون علیهم السلام ستاسو د دواړو دپاره دی وي الکبریا او لویواله او سرداری او مشري فی الارض پس مکه د مصر کې نو اوس بل د مولا مشري په مونږ باندې راځي دا فرعونی مزاج د مخکې نه را روان دی د دې وجې نه خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لکل فرعون موسی الله د هر یو مبتل د پاره محق پیدا کړی دی ښا د هر دور د فراعنه او د پاره الله رب العالمین د هغه دور موسی پیدا کړی دی ښا د مولا مشري څوک نه مني وتكون لكم الكبرياء في الارض ښا نو د تاسو د پاره به چې کم دی نو په دې ځمکه باندې مصر کې بادشاهي وي او تاسو به په موږ باندې مشران کیږئ
نو وما نحن لكما بمؤمنین او نه یو مونږ ستاسو د دواړو دپاره ایمان راوړونکي او یقین کوونکي. وقال فرعون اویل فرعون ایتونی بكل ساحر علیم راتللو کوي ما ته په هر یو ساحر باندې چې هغه با خبره وي. فلما جاء السحرة پس هر کله چې رادل جادوګران قال لهم موسی اویل دوی ته موسی علیه السلام القوا ما انتم ملقون ورتاو کوي هغه انتم چې تاسو یې ملقون ورتاوونکي. فلما القوا نو هر کله چې دی ورتاو کړل څه شی ورتاو کو نو بل آیت کریمه کې راځي چې القوا حبالهم وعصیهم خپل رسې ورتاو کړل خپل امساګانې ورتاو کړل. نو قال موسی اویل موسی علیه السلام ما جئتم به السحر ما هر هغه څه چې تاسو په راتلل کړي دي السحر هغه سحر دی. سحر اوس دا دی زماغه معجزې تم سحر وي هغه سحر نه دی. سحر دې ته ویل کېږي دا تاسو چې وکړو ان الله سيبطله بشک الله رب العالمین زرد چې باطل بکې دی لره. ان الله لا يصلح عمل المفسدين بشک الله رب العالمین نه برابري عمل د مفسدين لره. دا تاسو د مفسدینو کار وکړو او الله چرته د مفسدینو کار دا برابري نه. ګورئ د علماو لیکلي دي چې قال موسی ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين. دا یو ډیره بهترینه مجربه وظیفه د ځان سره ولیکي د دفع د سحر د پاره چې درې پیری څوک درود شریف ور سره مخکې وروسته ووایي او یولس ځله دا آیت کریمه ووایي. دا فلما القوا دا به پکې نه وایي صرف د دې ځای نه قال موسی ما جئتم به السحر ان الله سيبطله ان الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته او الله رب العالمین رښتونی کړلو هغه حق لره بکلماته په کلماتو خپلو سره په معجزاتو خپلو سره. الله خپل حق په معجزاتو سره سچ ثابت کو د موسی علیه السلام په لاس باندې. ولو کرہ المجرمون اگر کو بدګنی مجرمان. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبب ان شاء الله موږ خپل سبق سحر ټیم کې وایو. شیخ صاحب ته درخواست وکم نو زه بیا زم وزیرستان ته ان شاء الله نو سار به لږ د وخت ان شاء الله سبا څه ټیم سبق شروع کوو 8:30 باندې شروع کړو جی او نو 8:30 نه به تر 10 پورې ان شاء الله 10 10:30 پورې موږ خپل سبق وایو ان شاء الله. ٹھیک ده.